دې قیمتي وخت کې او په دې ګرمۍ کې زمونږ د پروګرام کې شرکت وکړو. ملګرو دا پروګرام په یو داسې بنیاد باندې دی چې د دې نه مخکې زه د دې ملګري قدر کوم او د ده شکریا ادا کوم چې د دې کام ته یو پیغام ورکړی دی. نو هر یو پیغام چې کېږي د هغې شاته څه ثبوت وي، نو زه به د پیغام والا ته خپل دلایل پیش کړم او بیا به زه د ده نه غواړم چې دا تا کوم میسج دې کام له ورکړی دی ما ته د دې دوباره وضاحت وکړه. زه چې په دې کلي کې د 2002 نه ما د بلدیاتو الیکشن شروع کړی دی او د بلدیاتو الیکشن مې ګټلی دی. نو په دې پیغام کې د یو خبره داسې کړې ده چې مراد ناظم چې کوم دی دې په دې جرګو کې پیسې لي. وړاندې سوال یې دا دی، د دې جواب خو له داسې ورکومه چې په دې وطن کې جرګې مونږ کوو، نو دا مونږ داسې نه کوو چې لکه مراد ناظم ورشي او لکه د جج غوندې په کرسۍ کښېني او فیصله وکړي. نه، دا د پښتو معاشره ده، دې ته باقاعده کمیټې جوړیږي، په دې کې باقاعده د مونږ سره ملګري بعضې روغې ما په ذاتي خود پخپله کړي دي او زیاتې روغې داسې شوي دي چې دې له باقاعده مونږ ښکلي مشران جوړ کړي دي، مونږ باقاعده کمیټې جوړې کړي دي. دا د هغه مشرانو په برکت سره او زمونږ په تعاون سره شوي دي. دې کې دا فضل الدین کاکا او دا بیب خان رور ناست دی، دا په 2015 کې 302 روغه مونږ کړې ده. تورګل بهی ته درخواست دی په چیل کې اوسي لاړ دي شي او د دې 302 خپل وضاحت ترې وکړي. بلال ملک بلال او ملک صدیق تی دا دي مخامخ ناست دي. دا روغه په 2019 کې د 302 روغه شوې ده. په دې علاقه کې اوسي، د دې علاقې پښتانه او ملکانان دي. تورګل بهی راشه او د دې خپلې پیغام وضاحت ترې وکړه. نظرګل بهی د ده چې کوم دی 302 روغه شوې ده په 2018 کې تقریبا تا ته دا درخواست دی چې راشه او د دې خپلې پیغام وضاحت دی د دې خلکو نه واله. د دې نه بعد امیر خیاط بهی د سروبي د ده د 302 روغه په 2010 کې ما کړې ده، د ده خپل پیغام واله. عبدالقیوم 302 2019 کې دا شوې ده، د ده نه خپل پیغام واله. ادیر نواب رفیق موجود ناست دي، 2015 کې 302 روغه شوې ده. نیاز اکبر 302 2016 کې موجود قسم راشه د دې خپل پیغام جواب تی والا. عرفاني ګل ناست دی د چیل ډیری د ده د 302 روغه ما کړې ده په 2013 کې، راشه پسې خپل تصدیق تی وکړه. په یاسي کې چې کوم دی روغه شوې ده عبدالرحمن نوم دی او په 2015 کې د 302 روغه په ذاتي خود ما کړې ده. لاړ شه د هغه نه خپل بیان واله. مرجانۍ غونډۍ کې د خانسید د 302 روغه شوې ده او موجوده دلته ناست دي. لاړ شه د هغه نه خپل بیان واله. که ځان ته پښتون وې او خپله میډیا باندې خپل چینل مخکې کول غواړې، نو تا ته چې زه کوم نومونه علمه ته د دې وضاحت خامخا وکړه او د دې بیا د کام لم جواب ورکړه او ما هم جواب راکړه. خان فراز چې کوم دی، خان فراز کاکا د مرجانۍ غونډۍ د 324 روغه شوې ده، د هغه پسې هم ورشه. قایم خان او کیسر خان د مدد خان باندې 324 روغه شوې ده، د هغه پسې هم ورشه. قایم سید مرحوم د هغه ضرور زوی د 324 روغه شوې ده، د هغه نه مضاحت کولی شي. سید ګل بهی او ثواب ګل بهی 2025 کې 302 روغه شوې ده، د هغه نه مضاحت کولی شي. کیسر خان د دې فلیازیز کا د باندې موجوده ناست دی، 302 روغه ضرور په 2015 کې موله کړې ده، د ده نه تصدیق وکړه. احمد حسین او نثار استاد ډبل 324 روغه مې کړې ده 2025 کې، د ده نه تصدیق وکړه. طارق سهیل 337 روغه شوې په علمګنج کې، د هغه نه تصدیق وکړه. بنارس خان د علمګنج چې د میاګانو بابوزو سره ډبل 302 او ډبل 324 وضاحت وکړه. نظرګل بهی چې کومه روغه د 302 شوې په قاسمي کې، د هغې وضاحت کولی شي. دوست محمد 337 موجوده ناست دی، د ده وضاحت کولی شي. یوسف د تازهګرام د معیاري د 302 روغه مې وله کړې، وضاحت کولی شي. رحمداد او صدیق د 302 روغه په 2025 کې شوې ده، کمیټي ورته جوړه شوې ده، وضاحت کولی شي. شاهزیب د هغه والد صاحب ناست دی د ډیری لیپاڼۍ په 2025 کې روغه شوې ده، وضاحت کولی شي. خیسته رحمان د باغ کلي ناست دی،
د هغه روغه په 2025 کې شوې ده، وضاحت کولی شي. شاه رسول خان د میاجي آباد چې رور ایشتې شوی په 2018 کې د 302 روغه شوې ده، وضاحت کولی شي. دا 25 روغې د 302 دي. د دې نه علاوه 500 شتامونه د ما سره د پولو د 324 او د وړو روغو شته. وګرځه په دې علاقه کې چې په دې څلورو کلو کې به داسې کور داسې کوڅه نه پاتې چې ما پکې روغه نه ده کړې. تورګله که ځان ته پښتون وې نو په میډیا باندې میسیجونه مه کوه، راشه وضاحت وکړه، راشه په ایجنسو باندې راپورټ واله او ما ته یې واپس ووایه او یا دې د خپل پیغام واپس واله که پښتون یې. د دې نه علاوه دا یو الزام لګېده چې مراد ناظم په دې روغو کې پیسې علي دا حجره پسې کې جوړه کړې ده او دا کور یې پسې کې جوړ کړی دی. دا 2002 نه چې ما کله بلدیات وګټل نو په 2015 کې چې کوم دی نو ما باقاعده چې کوم دی د پراپرټۍ لیسن د حکومت نه رجسټر کړ. د هغې نه بعد ما والد صاحب په نام باندې ما د سیرې ځمکه یو جریب خرڅه کړه او د هغې کې مې ما پراپرټي شروع کړه. بیا د هغې مختلف ځایونه دي، 40 جریبه ځمکه ما په پراپرټۍ باندې اخیستې ده او د هغې دا اشتامونه دي، ښکاره اشتامونه یې دا دي. دا هغه اشتامونه دي 70 او یا اشتامونه چې دا ما په پراپرټۍ باندې د خلکو نه اخیستې دي چې ما کومې ځمکې په کنالونو اخیستې دي، ما کومې ځمکې په 10 مرلو اخیستې دي. په سروبي کې مې 12 جریبه ځمکه اخیستې ده، په تازه ګرام میاره کې مې پلاټینګ کړی دی، په تازه ګرام کې مې کړی دی، په کانډو کې مې کړی دی، په سیرې کې مې کړی دی، په جنګه کې مې کړی دی. په دې 14-15 کاله کې ما 40 جریبه ځمکه په پراپرټو باندې خرڅه کړې ده. اشتامونه موجود دي، پراپرټي موجوده ده. تورګله که پښتون د دې پراپرټو وضاحت هم وکړه. د هغې نه علاوه ما چې د کام جرګه کړې ده، ما چې د کام اصلاح کړې ده نو په دې بنیاد باندې مې کړې ده چې د الله د کتاب ظاهره ده چې دا الله ته ډېر خوښ عمل دی. د دغې نه اخوا که زما په دې کې څه لالچي نو ما دې خدای د دې بچو نه هم خلاص کړي او په ما به د خپله ښځه په 30 طلاق کوي. که په ما باندې ما د دې نه علاوه د نن تاریخه پورې بل څه سوچ کړي چې کام روغ شي، اصلاح وشي، وطن خوشحاله شي. په دې وطن کې سټیټ هم شته، عدالتونه موجود دي، خو چې کله د ملک راضینامه د ملک پښتنوني کړي نو جګړه نه ختمیږي. وګورئ تاریخ د جیلونو مخې ته 10 کاله یو سړی د جیل نه راوتیشتلی شوی دی. دا ولې چې دا د پښتنو سپېڅلې جرګه پکې نه ده شوې. جرګه مار چې په هر ځای کې دي دا زما رونه دي. تورګله په زول چې کوم دی تا خبرې کړي دي او بیا زه یو پیغام د خپلو ملګرو له ورکوم چې دا کم خلک په دې باندې دا غلط کمنټسونه یې کړي دي نو تاسو نن شپه کې په دې خپلو ګریوانونو کې سوچ وکړئ، دا خپله ماضي مه وګورئ، دا خپله ماضي مه وګورئ چې تاسو ماضي څنګه تېره شوې ده. تاسو دا خپل کشران په دې خپله ماضي باندې پوهه کړئ چې دا غلط کمنټسونه نه کوي. چا چې په حمایت کې کمنټس کړي دي هغه بدله به وله الله ورکوي. که زه صحیح جرګه مار یم او د الله د رضا دپاره راوتی یم نو دغې کمنټسونو والا چې کوم په حمایت کې دي هغه له به چې کوم دی هغې له به الله صله ورکوي. دا صله چې کوم دی دا زه سر ته نشم رسولی. د دغې خلکو هم ډېره زیاته شکریه ادا کوم. بیا د یو الزام دا لګولی دی چې قصابان د خدای تعالی ظالمه زما خو د SHO سره په دې باندې جګړی، د AC سره زما په دې باندې جګړی چې دا قصابان د کام سره کېنوه. دا ته پرچه کوه ما ستا سره پرچې چې کوم دی کمی نو ته دوی له چې کوم دی پرچې ورکې چې راشي ریټونه کمی نه. زما د دې کام دپاره ټول عمر جګړه شوې ده. دا قصابان ناست دي، قرآن ورته مخې ته کېدی، قرآن ورته مخې ته کېدی وی دې مراد ناظم چې ته ستا نه د 1 روپۍ غوښه هسې وړې ده، خان زه 1000 روپۍ ورکم، 2000 روپۍ ورکم. د نن تاریخه پورې داسې یو قصاب په دې علاقه کې نشته چې ده ته ما وایي چې کیلو په څو دی، د 1000 غوښه راکړه او د 2000 غوښه راکړه. زه به دې کام ته په دې تسلي کوم میډیا موجود ده، قصابان موجود دي، ورکوله قرآن. د هغې نه علاوه تا د جمشید الزام لګولی دی. جمشید زمونږ د علاقې یو داسې سړی دی چې هغه دا ملک روښانه کړی دی. هغه د شپې د 1-2 بجو پورې د کام خدمت ته ناست دي. نور هوټل والا پوزیشن وګوره، نور هوټل والا خو د ماښام د بانک سره ختم شي، دله خو چې د شپې په 1 بجه هم راځې نو دی به تا ته حاضري، ګرمه روټۍ به میلاویږي. دا خو ته زمونږ د کام
دا روشنایي ختمه خدای دې په دې خبره باندې تباه او برباد کا او بیا دې دا غول خوړلي دي جمشید نه خو چې بل څوک هم روټۍ وخوري او ما ته فریاد وکړي ورکوله قرآن چې هغه پیسې ما نه دي ډکې کړي ورکوله قرآن د هغې نه علاوه زما سره د بارګین لیسنس دی زما ملګري ټول بارګین چې کوم کسان کوي هغه دې حجرې ته راځي دا د موجوده ناست دي قرآن پسې راواله چې زما د لیسنس نه دوی د ګاډي رسید ورکوي ورته دا قرآن ورکړه وی په دې مراد ناظم مچه ته پیپسي څکلی دی دا زما دوستان دي زما په لوړ او په ډس ټوپک کې په کار راځي د دې وجې نه ما دوی ته خپل لیسنس پرې کړی دی تا د هغې نه دا جوړه کړه چې د ده په حجره کې انډر پلو والی زه به د ذات په خدای قسم وخورم که ما چته د انډر پلو والا یا زه پیژنم چې په دې کې انډر پلو والا څوک دي ګاډې ورکوي په نغدو یې ورکوي کوم ګاډي چې رسید دی نو هغه په نغدو دي د نن تاریخه پورې زما په شته ګاډي بسم الله الرحمن الرحیم زمونږ د ناظم صاحب پسې دا پوسټ چا ورکړی دی چې د دې روغو یا د انډر پلو یا د هغې پکې یاد کړي دي نو موږ خپل د بارګین کار کوو د پراپرټۍ کار کوو دا زما ملګری دی د بارګین کار را سره کوي دا زما ملګری پراپرټۍ کار را سره کوي داسې مراد ناظم موږ په تقاسمي کې هم پراپرټي کړې ده خدای پکې ښه مزدور را کړی په تاګرام کې مونږ کړې ده په کنډو کې مونږ کړې ده دا که هر څوک کوي نو اول د یو خبرې وضاحت وکړي نو که بیا دا خبرې کوي نو څه مثلا یې اول سړي ته پته ولګي نو لکه داسې تحقیقات په کوي هله دا خبرې کوي نو یو سړی د ځانه اول دی یو ځای وګوري نو هغه ځای کې بیا بحث وکړي دا زموږ د علاقې مشر دی زموږ د علاقې جرګمار دی زموږ خلک پې آباد دی دا غریب خلک دی نه د چا د تاڼې وس کېږي نه د تحصیل وس کېږي نه د جګړو د ډز وس کېږي دا زموږ د علاقې داسې یو شخصیت دی چې به یې زموږ په نیمه شپه خبره ختموي زموږ د شپې په یو بجنګ خبره ختموي او تاڼې ته چې دی نه ځي نو موږ څوک بوځو که جرګې له دی نه ځي موږ څوک بوځو زموږ رور دی زموږ مشر دی موږ بیا اوس هم خدمت کوو بیا به کوو او هر څوک چې دا دغه کوي نو دا ښه نه کوي او الله دې ورله پوهه ورکړي چې پوه شي نو او موږ ته د خپل کلي نه ورانوي